बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به مونږه د کلاس 10 چې کوم میتھمیټکس بوک ته د KPK ټیکسټ بوک چې کوم دی بورډ هغه به مونږ ان شاء الله شروع کوو چې په هغې کې اولنی چپټر زموږ سره کوم یو دی هغه د کوادریټیک ایکویشن او دغه شان د دې نه مخکې مونږه د کلاس 9 هم ایکسرسایز 1.1 کړی د هغې ټاپکس چې کوم دی هغه مونږ الریډي کړي هغه هم تاسو ته د پلی لیست نه میلاویدی شي. نو چپټر نمبر 1 سٹارټ کوو. اولنی کوم ټاپک چې زموږ سره په دې کې کوم دی هغه دی کوادریټیک ایکویشن. د چپټر نمبر 1 کوم اولنی کوم ټاپک چې زموږ سره دی هغه دی کوادریټیک ایکویشن. اوس کوادریټیک ایکویشن څه شی دی؟ د هغې ډیفینیشن چې کوم دی هغه دی quadratic equation in one variable is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are a real number or a not equal to 0. quadratic equation زموږ سره څه دی چې کوم یو equation زموږ سره ax square plus bx plus c equal to 0 داسې یو equation زموږ سره راغلی هغه به صحیح quadratic equation وي. for example 5x square plus 3x plus 1 equal to 0 د زموږ سره څه دی یو کوادریټیک ایکویشن دی. کوادریټیک ایکویشن دپاره چې کله تاسو هم په ویریبل باندې زموږ سره سکویر راغلی نو هغه زموږ سره څه کوي هغه ایکویشن کوادریټیک جوړوي. this make it quadratic equation یا quadratic. ٹھیک شو. که مونږ یو بل اگزامپل ته وګورو اگزامپل نمبر 2 نو به زموږ سره صحیح x square plus x equal to 1 دا زموږ سره څه دی یو کوادریټیک ایکویشن دی. دغه شان که مونږ اگزامپل 3 ته وګورو نو زموږ سره څه کیدی شي 2x square minus 3 equal to 0 دا زموږ سره یو کوادریټیک ایکویشن دی ځکه چې زموږ سره کله هم په ویریبل باندې ویریبل زموږ سره څه دی په دې کې زموږ سره چې کوم ویریبل دی هغه دی x اور کانسټنټ زموږ سره په دې کې څه کانسټنټ دی 5 3 1 دغه شانتي دې کې هم زموږ سره کانسټنټ څه دی د x کوم کوپیشنټ چې دلته دی هغه دی 1 نو په دې کې زموږ سره 1 کانسټنټ دی او دا 1 کانسټنټ دی. نو کله چې هم زموږ سره په ویریبل باندې پاور هایست پاور 2 راشي نو هغه ایکویشنز ته موږ څه ویلی شو کوادریټیک ایکویشن ویلی شو. که موږ اگزامپل نمبر 4 ته وګورو اگزامپل نمبر 4 دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن دی. نه دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن نه دی ځکه چې د دې کوم ویریبل چې هایست پاور دی هغه څه دی 3 دی نو دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن نه دی. د کوادریټیک ایکویشن دپاره دا یو پوینټ دی چې زموږ سره دا ویریبل چې کوم هایست ویلیو صحیح هغه به زموږ سره سکویر پکاري. که موږ دې اگزامپل ته وګورو موږ ته دا ریس کو دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن دی ځکه چې دا زموږ سره کم فارم جوړوي دا زموږ سره ax square plus bx plus c equal to 0 څنګه دا فارم جوړوي که تاسو دې ته وګورئ نو دا زموږ سره څه دی x square plus bx په ځای موږ څه وکړو 0x plus c په ځای زموږ سره څه دی 1 equal to 0 دا فارم راغی که نه راغی نو دا زموږ سره بیا څه شو کوادریټیک ایکویشن شو. که ډیفینیشن ته تاسو وګورئ په هغې کې موږ یو پوینټ لیکلی چې a not equal to 0 که زموږ سره a equal to 0 شي نو بیا به زموږ سره کوادریټیک ایکویشن څه راغېږي if a equal to 0 then که موږ جنرل پام ته کوادریټیک ایکویشن وګورو هغه زموږ سره څه دی ax square plus bx plus c equal to 0 که اوس به موږ څه وکړو پوټ
a equal to 0 د equation به زموږ سره څه شي 0x square plus bx plus c equal to 0 نو دا زموږ سره څه شو 0 شو او equation چې زموږ سره کوم رخ شو هغه څه شو bx plus c equal to 0 نو که دې equation ته تاسو وګورئ دا equation زموږ سره څه دی دا quadratic equation اوس نه دی دا زموږ سره یو linear equation دی دا زموږ سره څه دی یو linear equation دی صحیح شو نو دا زموږ سره څه quadratic equation چې د quadratic equation لپاره به کوم چې د x highest power به هغه که x y هر یو ویریبل د هغې پاور چې زموږ سره سکویر او highest power نو هغه equation ته موږ quadratic equation ویلی شو دویم کوم ټاپک چې زموږ سره دی هغه دی solution of quadratic equation solution of quadratic equation څه شی دی all those values of a variable for which the given equation is true are called solution or roots of the equation and the set of all solution is called solution set solution set هم سره څه شی دی هغه دی چې کوم quadratic equation هم سره given دی او د هغې کوم variable چې دی د هغې values موږ find out کوو او هغه زموږ سره true وي چې په هغه equation کې موږ پوټ کو او هغه equation زموږ سره true وي نو هغې ته موږ څه ویلی شو solution ویلی شو یا roots ویلی شو او هغه چې موږ په یو brackets کې ولیکو نو هغه زموږ سره صحیح solution set وي for example x square minus 9 equal to 0 دا زموږ سره یو quadratic equation دی او که نه دی نو quadratic equation چې کوم جنرال فارم دی هغه دی ax square plus bx plus c equal to 0 دا زموږ سره quadratic equation جنرال فارم دی که ډیفینیشن موږ وګورو چې باقي کې زموږ سره د quadratic equation او چې په دې فارم کې کم یو equation وي هغه به زموږ سره quadratic equation وي نو که تاسو وګورئ دا زموږ سره یو quadratic equation دی ځکه چې quadratic equation دې فارم کې او د هغې د ویریبل چې کوم highest value صحیح هغه 2 پکاري نو هغه زموږ سره صحیح quadratic equation دی او دغه شان که موږ دې equation ته وګورو دا زموږ سره څه دی highest power زموږ سره په دې کې څه دی هغه دی 2 دی د ویریبل صحیح شو نو دا زموږ سره یو quadratic equation دی اوس د موږ د دې equation چې کوم دی هغه موږ solution یا roots find کوو نو څنګه به find کوو که موږ solution د دې وګورو دا زموږ سره څه دی x square minus 9 equal to 0 زه دا داسې هم لیکلی شم چې x minus 3 or x plus 3 equal to 0 څنګه که تاسو وګورئ د دې موږ واپس که ملټیپلیکیشن وکړو ملټیپلیکیشن څنګه چې دا به ول د دې سره ملټیپلای کوي دا د دې سره دغه شان دا د دې سره اور دا د دې سره نو دا زموږ سره څه شی x square plus 3x minus 3x or minus plus minus 3 3 9 equal to 0 نو دا زموږ سره پازیټیو دی دا زموږ سره نیگیټیو دی دا دواړه څه شو دا زموږ سره کینسل آوټ شو نو واپس زموږ سره کوم equation چې دی هغه څه راغېږي x square minus 9 واپس هغه equation راغېږي که نه نو دا زموږ سره څه دی موږ دا داسې لیکلی شو چې x minus 3 or x plus 3 equal to 0 دې زموږ سره څه دی دوه پاسیبلیټیز دي چې دا زموږ سره به 0 وي کم دی x minus 3 equal to 0 اور دویمه ده x plus 3 equal to 0 اوس زموږ چې د دې د x ویلیو فایند آوټ کړو نو دا زموږ سره څه دی x equal to 3 او دویم زموږ سره دی x equal to minus 3 دا دوه زموږ سره څه راغلو دې ته ویلی شي زموږ سره x equal to 3 or minus 3 are the
solutions or roots. صحیح شو دا زموږ سره solutions دي او roots دي. کله چې موږ د دې solution set پوینټ آوټ کوو نو solution set به د دې سي هغه دی زموږ سره 3 اور -3 دا زموږ سره د دې solution set دی. نو چې کله هم مونږه د یو equation quadratic equation solution set پوینټ کوو دا هغه به مونږ څه وکړو د x values به معلوم کو نو هغه به زموږ سره د هغې solution او roots وي.